أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة إبراهيم دیار لسم سپارہ آیات نمبر 4 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم دی آیات کے اللہ جل شانہ د مشرکین مکہ د یوې شبهې جواب ورکړی دی چې داغي یو شبهه دا وه چې نبی علیه السلام په خپله باندې عربي دی او قرآن دا الله تعالی په عربی کې نازل کړی دی نو که دا قرآن شریف په عجمی کې نازل شوی وي نو یو خدا چې په نبی علیه السلام به خلکو اعتراض نه کو چې دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړی دی ځکه چې انسان شعر او شاعري دا اکثر په خپله ژبه کې کولی شي په نورو ژبو کې ورته مشکله وي لکه پښتانه کو شعر او شاعري کوي نو په پښتو کې کوي دغه رنګې اردو والا په اردو کې پارسی والا پارسی کې ځکه دا شعر او شاعري دا په خپله ژبه کې په ښکلې طریقې سره د دې حق ادا کیږي او که په بله ژبه کې کیږي نو د شاعرۍ چې کوم حق دی هغه نشي ادا کولی نو مشرکین مکه اعتراض دا وکړو نبی علیه السلام باندې دا قرآن په عجمی ژبه کې نازل وی نو نبی علیه السلام باندې بیا خلکو دا اعتراض نه کو چې دا قرآن د نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی او دویمه پیدا به دا شی وه مشرکین مکه دا شبهه وه دا اعتراض یې و چې دویمه پیدا به دا شی و چې د قرآن به د نورو کتابونو سره مشابهت راغلی و موافقت پې راغلی و څنګه چې نور کتابونه آسماني دا په عجمی ژبه کې نازل شوي دي د عربۍ نه علاوه په نورو ژبو کې نازل شوي دي نو دقه شان دی دا قرآن دا به په عجمی ژبه کې نازل شوي د نورو قرآنونو د نورو کتابونو په شان دی یعنی د نورو کتابونو سره به موافقت او مشابهت راغلی دا د هغې شبهه وه نو الله جل شانه د هغې جواب کړی دی حالانکې روایتو کې راځي چې دا څومره کتابونه دي دا ټول په ټول په عربی ژبه کې نازل شوي دي په عربی ژبه کې وو کو تورات وو کو زبور وو کو انجیل ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا په عربی کې وو خو جبریل علیه السلام به راغی او د وخت په پیغمبر باندې به د هغې قوم په ژبه کې هغه کتاب نازل کړو نور اصل کې دا په عربی کې ټول کتابونه څومره چې نازل شوي دي دا اصل کې په عربی کې وو خو جبریل علیه السلام به راغی نو د هغې قوم به چې کوم پیغمبر او کومه ژبه به یې وه نو هغې کې به ورته اساني وه نو په هغه ژبه کې به ورته کتاب چې کوم دی ورواړو په هغه ژبه کې به نازل نور اصل کې دا څومره کتابونه چې دا ټول په عربی ژبه کې دي او قرآن مجید دا د مخکې نه هم په عربی کې او په هغه عربی کې په نبي علیه السلام باندې نازل د دې وجې نبي علیه السلام فرمایي تاسو د عربی قدر کوئ ځکه زه په خپله باندې عربي یم او قرآن دا په عربی کې دی او جنت کې به مو عربي ویلی شي او عربي ژبه دا ډېره فصیحه او بلیغه ژبه ده ډېره بهترینه ژبه ده ډېره ښکلې ژبه ده د یو لفظ پکې په سوونو معنیږي د یو لفظ دا پکې په سوونو معنی کړی شي نو دا وسیعه ژبه ده ښکلې ژبه ده نو الله تعالی دلته جواب ورکو چې زمونږ د دې سره کار نشته دی چې خلک هر څنګه وي خو موږ د خلکو مزاج ته ګورو چې مخاطب کم خلک په هغه ژبه کې قرآن نازل نو الله تعالی د دې جواب کړی چې وما ارسلنا من رسول او موږ نه دی لېږلی یو پیغمبر الا بلسان قومه
مگر د هغې قوم د ژبې وما ارسلنا موږ نه دی لېږلی من رسول یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر د هغه د قوم په ژبه کې، یعنې د هغه د قوم چې کومه ژبه وه نو په هغه ژبه کې مو پیغمبر هم لېږل دی، په هغه ژبه کې مو کتاب ورله هم ورکړی دی. څه دپاره؟ لیبین لهم دپاره دې چې دا پیغمبر بیان وکړي دوی ته خبره واضحه کړي. نو چې په کومه ژبه کې د قرآن مجید لومبني مخاطبین عربو نو الله تعالی ورته عربۍ کې قرآن راولېږو او نبی علیه السلام ورته عربي راولېږو، نو پر عربۍ باندې هغوی پوهېدل هم صحیح او د نبی علیه السلام په خبرو باندې هم پوهېدل. نو ښکلی بیان ورته نبی علیه السلام واضحه وکړو، قرآن یې ورته بیان کړو. نو الله وایي زموږ مقصد عربي او عجمي نه دي، خو زموږ مقصد دا دی چې دا خلک کو ته پیغمبر کم راشي کم کتاب راشي چې دي دا مخاطبین په دې کتاب هم پوه شي، د پیغمبر په دې خبرو باندې هم پوه شي. زموږ مقصد دا دی. الله فرمایي لیبین لهم دپاره دی چې بیان وکړي دا پیغمبر دوی ته. نو د بیان نه وروسته بیا د الله تعالی خوښه ده فیضل الله بیا ګمراه کړي الله تعالی من هغه څوک یشاء چې وغواړي ویهدي او هدایت وکړي من هغه چاته یشاء چې وغواړي. اوس پیغمبر راغی، پیغمبر ورته بیان وکړو، حق یې ورته ور ورسو، خلکو ته ښه او بد وښودل، سمه او خرابه لارې ورته وښودله. اوس د خلکو خوښه ده کو دوی په سمه لاره باندې ځي او کو په خرابه لاره باندې ځي، کو جنت والا لاره باندې ځي جنت ته به رسي، کو جهنم والا لاره باندې ځي جهنم ته به رسي. نو الله وایي چې زموږ د دې کتاب نازلول مقصد دا دی چې دا پیغمبر خلکو ته دا کتاب ور ورسي او خلکو ته بیان وکړي، خلک په خبره باندې پوهېږي. زموږ د کتاب نازلېدو مقصد دا دی، عربي او عجمي ده په خپل ځای باندې، خو مقصد زمونږ دا دی چې دا خلک پوه شي. نو د قرآن لومبني مخاطبین عربو د دې وجې نه الله تعالی قرآن عربۍ کې نازل کړی دی. او الله وایي چې موږ هر پیغمبر لېږل دی نو د هغه قوم په ژبه کې مو لېږل دی، کو د قوم ژبه عبراني و نو پیغمبر مو ته عبراني را لېږل دی او کتاب ورته هم په عبرانۍ کې را لېږل دی. وما ارسلنا او موږ نه دی لېږلی من رسول یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر په ژبه د قوم د هغه کې چې لېږلی مو د هغه د قوم په ژبه کې مو لېږل دی. لیبینه دپاره دی چې هغه بیان وکړي لهم دوی ته. فیضل الله پس د بیان نه وروستو بیا ګمراه کړي الله تعالی من هغه څوک یشاء چې وغواړي ویهدي او هدایت کړي من هغه چاته یشاء چې وغواړي وهو العزیز الحکیم او هغه زبردست دی خاوند حکمت دی. ولقد ارسلنا په تحقیق سره موږ لېږلي دي موسی علیه السلام بآیاتنا په واضحه معجزو سره ان اخرج دا چې ته وباسه قومک خپل قوم من الظلمات د تیارونه الی النور رڼا طرف ته. هلته کې نبي علیه السلام د الله فرمایي انزلناه الیک لتخرج الناس. الله وایي چې موږ تا ته دا قرآن نازل کړو دپاره د دې لتخرج الناس چې ته ټول خلک وباسې من الظلمات د تیارونه الی النور رڼا طرف ته. او دلته موسی علیه السلام د الله فرمایي چې اخرج ته وباسه قومک خپل قوم من الظلمات د تیارونه الی النور رڼا طرف ته. موسی علیه السلام صرف د خپل قوم دپاره رالیږلی شوی و. نو موسی علیه السلام ته حکم دی چې صرف خپل قوم د تیارونه رڼا طرف ته وباسه، د شرک او د کفر د تیارونه د خپل قوم را وباسه د اسلام رڼا طرف ته. او نبی علیه السلام چونکې د ټول عالم دپاره الله تعالی پیغمبر رالیږلی و، د ټولو زمانو دپاره. په بعضې وختونو کې به الله تعالی پیغمبران یوې بستۍ ته به 3 او 2 او 40 پیغمبران راولېږل یو کلي ته، بعضې یوې بستۍ ته به الله یو پیغمبر راولېږو. نبی علیه السلام ما ته دا خصوصیت میلاو دی چې مخکې پیغمبران چې څومره راغلي دي نو خاص قوم دپاره راغلي دي، د یوې خاصې علاقې دپاره الله رالیږلی دي. وي زه الله د ټولې دنیا دپاره پیغمبر جوړ کړی رالیږلی. او بل خصوصیت مې دا دی چې الله تعالی پیغمبران رالیږلي دي د یو مخصوصې زمانې دپاره، لکه موسی علیه السلام یا د عیسی علیه السلام نه مخکې چې کوم پیغمبر و د موسی علیه السلام د هغه دین و، خو چې کله عیسی علیه السلام راغی د هغه پیغمبري د هغې هغه وخت چې کوم دی ختم شو، د عیسی علیه السلام دور شروع شو. نو نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی او پیغمبران رالیږل مخکني د خاصې زمانې دپاره، او الله تعالی زه د خاصې زمانې دپاره نه تر قیامته پورې زمانې دپاره الله تعالی پیغمبر جوړ کړی ما او رالیږلی ما. نو نبی علیه السلام د ځکه الله تعالی فرمایي چې ته ټول خلک وباسه، ټول خلک
موسی علیه السلام ته خپل قوم دی وباسه او نبی علیه السلام ته الله دا نه فرمایي چې ته خپل قوم وباسه یا خپله قبیله وباسه، ټول انسانان وباسه، ټول انسانان، دا ټول انسانان ستا امتیان دي، نو دا ټول انسانان د کفر او د شرک د تیارونه وباسه د اسلام رڼا طرف ته. وذکرهم او یاد که دوی ته یا نصیحت وکړه دوی ته بایام الله د الله تعالی په ورځو سره. ایام دا د یوم جمع ده او یوم ورځ ته ویلی شي، نو بایام الله د الله په ورځو سره، نو دا ورځې خو ټولې د الله تعالی دي. نو مفسرین وایي چې دلته کې د ایام الله نه هغه خاصې خاصې ورځې په کومه چې مضبوط واقعات شوي دي، درانه واقعات پې شوي دي، هغه ورځې مراد دي. د جنگ بدر ورځ ورته ور یاده که نبي علیه السلام وایي، د جنگ احد ورځ ورته ور یاده که، د حنین ورځ ورته ور یاده که. دا خاص ورځې په دې کومو باندې چې الله تعالی د مسلمانانو مددونه کړي دي، مسلمانانو ته فتح او کامیابي ورکړې ده، هغه ورځې ورته یادې کړه. یا مفسرین وایي چې د بایام الله نه د دې نه مراد هغه په تېر شوو قومونو چې کوم عذابونه راغلي دي، نو د هغه عذابونو ورځې ورته ور یادې کړه چې دا قوم دې ویریږي. په نوح علیه السلام په قوم چې کوم عذاب راغلی دی، د لوط علیه السلام په قوم چې په کومه ورځ باندې عذاب راغلی دی، نو هغه ورځې ورته ور یادې کړه. وذکرهم او ور یادې کړه دوی ته یا نصیحت وکړه دوی ته بایام الله پر ورځو د الله تعالی سره. یا مفسرین وایي د دې نه د الله تعالی نعمتونه مراد دي چې د الله تعالی نعمتونه ورته ور یاد کړه. ټوله معناګانې کېدلی شي. وذکرهم او نصیحت وکړه دوی ته یا یاد کړه دوی ته بایام الله هغه ورځې د الله تعالی. ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات خامخا نښې دي لکل صبار شکور د هر یو صبر کوونکي او شکر ایستونکي دپاره. صبار دا صیغه د مبالغې د ډېر صبر کوونکي، او شکور دا هم صیغه د دغه د مبالغې ده، دواړه مبالغې صیغې دي. شکور کې مبالغه ده زیات شکر ایستونکي، او صبار کې مبالغه د مبالغې صیغه ده، صبار معنی ډیر صبر کوونکی. دې کې د صبر کوونکو د شکر کوونکو دپاره نښې دي. واذ قال موسی هر کله چې وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته اذکروا چې تاسو یاد کړئ نعمت الله نعمتونه د الله تعالی علیکم په تاسو باندې، اذ په هغه وخت کې انجاکم چې موږ نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د فرعون د اهل نه، یسومونکم چې هغوی به رسول تاسو ته سوء العذاب سخت عذابونه، ویذبحون او دوی به ذبح کول ابناءکم ستاسو زامن، ویستحیون او دوی به ژوندی پرېښودې نساءکم ستاسو لونه، وفي ذلکم او په دې کې بلاء ازمیخو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم دی. په دې کې د موسی علیه السلام هغه واقعه طرف ته هم اشاره وکړله چې موسی علیه السلام دا الله تعالی په بني اسرائیلو کې را لېږلی او بني اسرائیل د دې ابایي وطن دا چونکې شام او دوی د شام نه هجرت کړی د یوسف علیه السلام په دور کې مصر ته، نو په مصر کې به خلکو دوی ته ډېر سپک نظر کو. بیا د یوسف علیه السلام نه وروستو 400 کاله پس دا موسی علیه السلام راغی، الله تعالی راولېږو. فرعون راغی او فرعون 400 کاله په دغې ښار باندې چې کوم دی حکومت کړلی په مصر باندې، نو د دغه په حکومت کې به بني اسرائیلو سره ډېر ناروا سلوک کو، چې کوم ګران کارونه وو دا به بني اسرائیلو باندې کول، چې کوم خراب کارونه به وو سخا کارونه به وو، لکه څنګه چې دلته کې په د عیسایانو باندې خلک دا باترومونه سباګي، دقسې په بني اسرائیلو باندې به فرعونیانو دغه خراب کارونه سخا کارونه کول، ظلمونه یې پې کول. نو چې کله موسی علیه السلام راولېږو الله تعالی او بني اسرائیل هغې په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو، نو الله تعالی د هغې ظلم نه خلاص کړو، فرعون یې ورله غرب. حالانکه د دې دپاره چې موسی علیه السلام پیدا نشي، فرعون 70,000 یا 90,000 ماشومان د بني اسرائیلو ذبح کړي دي چې موسی علیه السلام پکې پیدا نشي. د خوب لیدلی یا نجومیانو ورته ویلي چې د بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کېږي د هغه د لاسه به ستا بادشاهي ډلې وړی کېږي. نو 70,000 یا 90,000 ماشومانان یې وژلي دي، نو هلکان به یې حلالول او جینکۍ به یې پرېښودلې دپاره دی چې دا جینکۍ زمونږ خدمت وکړي، د خپل خدمت دپاره به د بني اسرائیلو جینکۍ پرېښودلې او د بني اسرائیلو هلکان دا به یې حلالول. دا ظلم یې کړی دی، نو الله تعالی ورته هغه ور یاد کړه چې هغه نعمتونه د الله یاد کړئ، تاسو باندې فرعون دومره ظلم وکړو، او بیا الله تعالی د سره دا احسان وکړو چې موسی علیه السلام یې راولېږو او د موسی علیه السلام په ذریعه باندې فرعون
دا چې کوم دی غرق کو تاسو هغه غلامین آزاد کړئ. یصومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب سخت عذابونه ویذبحون او دوی به ذبح کول ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون ژوندی به پرېښودی نساءکم لوڼه ستاسو وفي ذلکم او په دې کې بلاء ازمیختو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم لوی. واذ تأذن او یاد کا هغه وخت چې اعلان وکړو ربکم رب ستاسو لئن شکرتم کو چې تاسو شکر ادا کو لازیدنکم نو زه به زیات کم ستاسو نعمتونه ولئن کفرتم کو چې تاسو کفر وکړو ناشکري مو وکړه د نعمتونو نو ان عذابي لشدید بېشکه زما عذاب سخت دی. الله تعالی فرمایي چې کو تاسو زما شکر ادا کو نو نعمتونه به درله زیات کم او کو چې تاسو ناشکري وکړه نو الله تعالی داسې ونه فرمایل لازیدنکم الله وی لئن شکرتم کو چې تاسو شکر وباسو لازیدنکم نو خامخا ضرور به ضرور بز زیات کم ستاسو نعمتونه. دې کې تاکید دی پوخوالی دی چې خامخا الله وی زه به ستاسو نعمتونه زیاتوم. ولئن کفرتم کو چې تاسو ناشکري وکړه نو ان عذابي لشدید زما عذاب سخت دی. داسې الله تعالی ونه فرمیل چې لأعذبنکم خامخا به عذاب در کوم تاسو له. الله تعالی وی خامخا درله عذاب نه در کوم ښه ناشکري مو وکړه نو الله وی زما عذاب سخت دی. او کېدی شي الله تعالی غفور رحیم دی سره د ناشکرۍ تاسو معاف کړم د الله نه څوک تپوس کولی شي نو معاف کولو هم الله تعالی کولی شي عذاب هم ورکولی شي. د دې وجې نه الله تعالی دلته د رحم معامله وکړله او داسې ونه وي چې لأعذبنکم خامخا به درله عذاب در کوم. صرف مسلمانانو ته اشاره ورکړله انسانانو ته چې ان عذابي لشدید بېشکه زما عذاب سخت دی خو داسې ونه فرمیل چې تاسو له به در کوم. نو شکر دا لوی نعمت دی د الله تعالی. تاسو شکر وباسئ. د صبر سوال دا د الله نه مه کوئ بلکې د شکر سوال کوئ. ځکه صبر چې کوئ نو په سختۍ باندې به کوئ که نه څه مصیبت به در باندې راځي. د دې وجې نبي علیه السلام یو صحابي دی هغه وي د صبر دپاره دعا کوله. نبي علیه السلام ورته وفرمیل وي د صبر دپاره دعا مه کوه منع کړو نبي علیه السلام ورته وي د شکر دپاره دعا کوه. صبر خو هسې نه راځي په مصیبت باندې به راځي که نه نو مصیبت مه غواړه د الله نه د الله نه د عافیت سوال کوه چې الله تعالی ما سره د عافیت معامله وکړي. انسان کمزور دی نو د صبر سوال به نه کوو ځکه چې صبر سوال کوي نو بیا به خامخا صبر سره خو مصیبت راځي که نه صبر خو هسې نه کېږي چې سړی روغ موټ دی دی صبر کوي. د مصیبت په وي نو د مصیبت سوال نه دی کول پکار بلکې د شکر سوال کول پکار دی چې انسان د الله تعالی په نعمتونو باندې شکر ادا کړي. ابراهیم علیه السلام انګور و د اسماعیل علیه السلام بیبي ابراهیم علیه السلام راتلو داسې په لاره باندې نو زوی کره سر ورښکاره کړو. اسماعیل علیه السلام یې زوی و نو هغه بیبي ته یې ورله بچې څه خان دی نو بس هغې بس بابا جانه بابا یا ماما هغه وخت کې چې کوم الفاظ هغې ورته ووایي خو پېژندوی نه چې زما سخر دی ورته یې بس وي حالات ډېر خراب دي او څه شته دی نه او دوی سړی ورته شروع کړی دا ښځې خو کېږي سړو چې ورته یې بچیه وی چې خاوند دې راشي نو زما سلام به پرې ووایي چې یو بابا راغلی او په تا باندې سلام وي او ورته ووایه چې ستا د کور دا درشل ټیک نه ده دا بدل کړه. چې اسماعیل علیه السلام راغی که نه نو بیبي ورته وی چې یو بابا راغلی او ما ته یې وی چې څنګه حال دی نو ما ورته خپل حالات ووایي چې څه راباندې تېرېدلو نو ما ته یې وی چې خاوند دې راشي زما سلام به پرې ووایي او دا به ورته ووایي چې ستا د کور دا درشل ښکلې نه ده دا بدل کړه. اسماعیل علیه السلام ورته وفرمیل زما درشل ته یې نو ښځه یې پرېښوده نو بیا بل واده وکړو نو بیا ابراهیم علیه السلام په لاره تېرېدو نو بیا یې سر ورښکاره کړو وي بچې څه حال دی هغې بابا الحمدلله هر څه ډېر شي او شکر دی د الله تعالی. نو ورته وي بچیه چې خاوند دې راشي نو زما سلام به پرې ووایي او ورته به ووایي چې دا درشل برقراره وساته دا بهترینه درشل دی. چې اسماعیل علیه السلام راغی بیبي ورته واقعه بیان کړله نو ابراهیم علیه السلام علیه السلام او ته یې وفرمیل زما د کور درشل ته یې وي تا کې د شکر عادت دی د دې وجې نه زما پلار ما ته وفرمیل چې دا درشل دې برقراره وساته. نو شکر دا ډېر ایستل ایسن نه کول چاته بلکې کو تا باندې بیماري هم ده خو بیماري در باندې کمه ده نو په دې کمه بیمارۍ باندې هم شکر دی چې ډېره را باندې نه ده په بیمارۍ باندې شکر نه ایستل خو چې خدای شکر دی د دې نه زیاته نه ده د بیمارۍ په کموالي باندې شکر ایستل نو الله به دا غونډه بیماري لري. ته غریب الله تعالی پیدا کړی نو خلکو ته مه وایه چې بس کور کې څه شی نشته دی وړه نشته دی دانې نشته دی پیسې نشته دی دا چل دی هغه چې خلکو ته مه وایه مه شکر وباسه نو الله تعالی خلک ستانه لرې کولی نشي الټه به در باندې خوشحالېږي
څوک تعالی چې کوم دی دغه سخت لري کولی دي شي تا مالدارولی نشي نو څه خلکو ته یې سړ کوي او الله تعالی ته کوه تهجد ټایم کې پاسي سړی او دغه رنګ عامو نوافلو کې سړی پاسي الله تعالی ته اوجړ جو خدای پاک کمزور یم نو الله تعالی ته خپل ایشړ کوه الله تعالی نه غواړه خلکو ته مو آیا په دې الله تعالی خپه کیږي د الله تعالی د نعمتونو ناشکري ده نو د الله تعالی د شکر عادت جوړول چې څوک ته سوي الحمدلله شکر نو په دې باندې الله تعالی نعمتونو نور سیوا کوي او چې څوک ناشکري کوي نو الله تعالی وي دغې دپاره بیا زما عذاب بیا ډېر سخت دی وما ارسلنا او نه دی لېږلي مونږه من رسول یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر د هغه د قوم په ژبه کې پیغمبر د هغه د قوم په ژبه کې مونږ ورلېږلی دی د څه دپاره لیبینا دپاره چې هغه بیان کي لهم دوی ته لیبینا دپاره دی چې هغه بیان وکړي لهم دوی ته یعنی د قرآن او د سنت احکامات ورته واضح کړي د الله تعالی توحید ورته بیان کړي لیبینا دپاره دی چې هغه بیان وکړي لهم دوی ته نو فیضل الله نو پس گمراه کی الله تعالی من هغه څوک یشاء چې وغواړي د بیان نه وروسته هم بعضې خلک ضدیان عنادیان یې هغه الله تعالی گمراه کي ویهدي او هدایت ورکي من هغه چاته یشاء چې الله تعالی وغواړي پیغمبر ولا سبب او ذریعه شي د هغه بیان او د هغه تقریر ورله سبب او ذریعه شي او هدایت ورکول یا نه ورکول دا د الله تعالی فعل دی الله تعالی کار دی وهو العزیز الحکیم او هغه غالب دی او خاوند د حکمت دی ولقد ارسلنا بتحقیق سره مونږ لیږلي دی موسی علیه السلام بآیاتنا په واضح معجزاتو سره ان اخرج دا چې ته وباسه قومک خپل قوم لره من الظلمات د تیارونه الى النور رڼا طرف ته وذکرهم او نصیحت وکړه دوی ته بایام الله په ورځو د الله تعالی باندې ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات خامخا نښې دي لکل صبار شکور دا هر صبر کوونکي او شکر ایستونکي دپاره واذ قال موسی او یاد که هغه وخت چې وفرمیل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته اذکروا تاسو یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم په تاسو باندې اذ په هغه وخت کې انجاکم چې موږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د اهل د فرعونیانو نه یسومونکم چې هغوی به رسول تاسو ته سوء العذاب سخت عذابونه ویذبحون او دوی به ذبح کول ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون او دوی به ژوندی پرېښودې نساءکم لونه ستاسو وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم او په دې کې امتحانو ازمیخو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم لوی امتحانو واذ تأذن یاد کا هغه وخت چې اعلان وکړو ربکم رب ستاسو لئن شکرتم کو چېرې تاسو شکر وباسئ لازیدنکم نو خامخا به زه زیات کړم ستاسو نعمتونه ولئن کفرتم او کو چېرې تاسو ناشکري وکړئ نو ان عذابي لشدید بېشکه زما عذاب سخت دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله